علیہ الصلوۃ والسلام د معراج شپه ده. علیہ السلام په دې کې د الله رب العزت دیدار مبارک کړی دی. دویمه لویه کارنامه چې شوې ده په 61 هجرۍ کې د رجب په میاشت کې عمر رضی الله تعالی عنہ بیت المقدس د عیسایانو نه نیولی و او په زور یې ترې اخیستی و او داسې په زور چې بغیر د جهاد نه کافرو عمر رضی الله تعالی عنہ ته بیت المقدس په لاس کې ورک. دا دوه کارنامې دا په دې مبارکه میاشت کې شوي دي. اوله لویا او مرتبه والا او لوی مقام والا واقع هغه د معراج ده. ابراهیم علیه السلام تپاره چې کومه واقع د معراج ده هغه دا ده چې الله فرمایي وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. الله فرمایي مونږ ابراهیم علیه السلام ته په اسمانونو په ځمکه کې عجایبات وښوده. دا هغه د ابراهیم علیه السلام دپاره معراج و. همدغه رنګې دویم معراج چې الله ښودلی دی هغه موسی علیه السلام ته چې الله رب العزت را وغوښته کوی طور باندې معراج واقع پیش راغله. درېیمه واقع د عیسی علیه السلام سره شوې ده چې الله رب العزت ژوندی اول اسمان ته اوچت که. لیکن د هر پیغمبر خپله مرتبه ده لیکن په ټولو کې لویه معراج واقعه الله رب العزت نبی علیه السلام ته د ټولو پیغمبرانو نه زیاته ورکړه چې الله پاک اسمانونو ته وغوښته اسمانونه یې پې کراس کړه سدرة المنتهی یې پې کراس کړه جنت او جهنم ولا وښوده. هغه مناظر چې ابراهیم علیه السلام ته یې ښودلي وو هغه الله رب العزت نبی علیه السلام ته آمنے سامنے وښوده. اصل کې معراج واقعه په مدینه مبارکه کې را نقله په مکه کې راغلی وه. وجه دا وه چې الله رب العزت به پیغمبر نه داسې معجزه ظاهروله چې هغه خلک هغه د هغې په تعجب کې پرېوځي. نو د نبي علیه السلام ډېر مخالفین په مکه کې وو. نو الله رب العزت ته هغه د معراج واقعه هغه په مکه مکرمه کې ظاهره کړه. په مدینه مبارکه کې نبی علیه السلام 10 کاله تیر که خو په هغې کې مخالفین لږ او تابعدار یې ډېر وو. ځکه الله رب العزت په مدینه مبارکه کې د معراج واقع رانوسته. نبی علیه السلام د کافرو ته دعوت ورکولو کې نبی علیه السلام 10 کاله محنت وکړه. بیا یې 3 کاله ورپسې لور وکړه. 53 سال 13 سال دعوت وچلو نبی علیه السلام ته 53 سال. نبی علیه السلام پریشانه شه. د دنیا اصول دا دي چې سړی پریشانه شي په کور کې غمونه وسنډي نو دا د پریشانۍ ختمولو دپاره دا مري ته کالام ته چکر ته لاړ شي. نبی علیه السلام دغو کافرو مکی والو ته دعوت ورکه لیکن د نبی علیه السلام د دعوت اثر داو چې پشمار صحابه ایمان راوړه.
لور ټول مکې والا انکار کو مشرکینو دعوت نه منو ده نو الټی نبی علیه الصلاة والسلام ووهلو نبی علیه الصلاة والسلام په کاڼو باندې وویشته نبی علیہ السلام مجبور ہو کر د لسو کالو د نبوت نه بعد چې په څلوېښت کاله کې الله نبوت ورکا لس کاله بیا د پیغمبرۍ وشو د لس کالو نه بعد لاړو طائف ته نبی علیہ السلام فرمایل کچری دی زما دعوت نه مني مکې والا نو طائف ته به لاړ شم طائف ته به ورشم هلته به دعوت وچلم شاید چې دا خلق زما خبره ومني نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ځان څه کړه او روان شو زه عاجز د ستاسو د دعاګانو برکت سره زه طائف ته تللی یم تقریبا دوه نیمې ګنټې صرف په ګاډي کې سفر دی او دا نبی علیہ السلام پیاده والی دی زما د په الله قسم وي چې ته طایب غرونه ما ولیدل قسم په الله قرآن مې مخې ته دی چې غره ته ګورې اجاړي اوس هم غرونه خفه دي اوس هم غرونه خپلې اوښکې تویوي ولی هغې د نبی علیه السلام هغه وجود مبارک چې په وینو باندې سورو هغه یې لیدلی و هغه غرونه اوس هم خفه دي د نبی علیه الصلاة والسلام چې هلته هم دعوت وچلو هغه کافرو ونه منو ده نو نبی علیه السلام واپس مکې مکرمې ته راغی نو خفګان د باد بیا خلق سیل د پاره ځي چې زړه یې خوشحاله شي نو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام را ولیږه چې زما پیغمبره ډېر تکلیف دله خلقو درکه ډېر غمونه دې برداشت که زما پیغمبره اوس دله چکر در کوم چې زړه دې خوشحاله کړم چا مونځ وکړه دا داسې دی لکه کعبه کې دننه مونځ وکړه الحمدلله ما هم پکې 3 ورځې مونځونه کړي دي نفلونه مې پکې کړي دي الله دې ټولو ته نصیب کړي په حتیم کې پروت او نبی علیہ السلام اوده دی سترګې مبارکې ورغلي خو د پیغمبر زړه بیداري جبرائیل علیہ السلام والا راغی جبرائیل علیہ السلام والا راغی او نبی علیہ السلام به د عبادت د پاره د شپې د قور نه راوته نو هلته به راتله نو د قور نه نبی علیہ السلام راوویستو جبرائیل علیہ السلام او د حتیم ته یې راوست نو هلته نبی علیہ السلام هلته هم لږه دمه وکړه هلته یې ولې د قور نه راوویستو دلته یې راوستو حتیم ته د دې دپاره چې د نبی علیہ السلام دا الله سره ملاقات کوي نو هلته کې سینې وله بیا وچکله او بیا یې وله سینه مبارکه په ابي زمزم اوبو سره ووینځله د نبی علیه السلام زړه مبارک 4 کرت انځلی شوی دی اول د 3 کالو کم او بیش چې د نبی علیه السلام د سعدیې د حلیمې رضی الله تعالی عنها سره وه په کفالت کې نو د نبی علیه السلام زړه یې ووینځلو دویم کله چې نبی علیه السلام 9 کالو شو دغه ټیم کې انسان د ځوانۍ حدود ته شروع کیږي نو بیا یې د نبی علیه السلام زړه په بي زمزم ووینځه درم په غار حرا کې نبی علیه السلام باندې چې اولې وحی راځي دلته یې ورته زړه بیا ووینځلو او څلورم په دې حتیم کې وله زړه ووینځله کله چې نبی علیه السلام معراج ته ځي دا 4 کرتې د نبی علیه السلام زړه مبارک سینه مبارکه انځلې شوې ده او د بي زمزم په اوبو باندې دا د حوض کوثر نه زیات قیمتي دي دا اوبه نو نبی علیه السلام هلته 2 رکعاته مونځ وکړه د حتیم نه چې بهر راوځي
التا داسې نسواري قرار کې یو څو ټیله شپږ اوه ټیله لګېدلي ما ولیده د حجر اسود د دروازې د ملتزم نه تر رکن عراقي پورې په هغې چې ته وګورې هلته ټیلونه اوس هم لګېدلي دي حالانکې د کعبې مبارکې ټول ټیلونه سپین دي او دا د کعبې د دیوال سره جوخت لګېدلي دا پنځه شپږ ټیلونه دا هغه ټیلونه وو چې دغه ځای کې دا ټیلونه پخوا نه وو پخوا خټه وه دلته کې نبي علیه السلام 2 رکعته لمونځ کړی دی لیکن اوس عربو هغه د کعبې مبارکې د دیوال سره اوچت کړه او اوس هم شته کاڼي اوس یې صرف د نشان دپاره نسواري کلر غوندې ټیرونه یې پکې لګولي دي نو نبي علیه الصلاة والسلام د دغه ځای نه سفر شروع کوي او د معراج ته ځي نبي علیه الصلاة والسلام چې کله روان شو مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړو نبي علیه الصلاة والسلام مسجد اقصا ته ننوت بیت المقدس چې په فلسطین کې نن دی هغې ته ننوت نبی علیه الصلاة والسلام هلته کې وکته پیغمبران ټول موجود دي 1,24,000 یا کم او بیش 2 لکه پیغمبران دا ټول موجود دي بعضې روایاتو کې 2 لکه راځي کم او بیش ځکه به وایي چې شاید د 2 لکو نه زیات یا د 1,24,000 نه زیات یا کم او بیش په دې کې نو نبی علیه الصلاة والسلام هم کېناست جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل یې د الله پیغمبره تاسو وړاندې شودیس پیغمبرانو ته 2 رکعته لمونځ ورکوئ دا هغه مقام دی چې نن مسلمان د خپل بیت المقدس تپوس دا مشران لیډران نشي کولی دا باچاهان اسلامي ملکونه چې 48 دي ټول غلي ناست دي نبی علیه الصلاة والسلام 2 رکعته لمونځ وکړه واپس راووتو براق باندې سور شه اوس اسمانونو سیل کوي عیسی علیه السلام د اول اسمان سیل کړی دی موسی علیه السلام د کوی تور سیل کړی دی ابراهیم علیه السلام د عجایباتو د ځمکې او د اسمانونو سیل کړی لیکن نبی علیه السلام داسې دی چې عرش مولات ته رسي نبی علیه الصلاة والسلام راووت د بیت المقدس مؤذن په خپله واقع بیانوي وایي زه چې د شپې تلم وایي ما بیت المقدس ګیټونه بند که او بعضو کې راځي چې یو ګیټ مې بنده و هغه نه بندېده وایي راووتم بس لاړم وایي چې سهار د تهجدو ټایم کې رالم وایي ما وی اذان بم وکړمه دغه ټایم چې کم اذان وخت ځکه په نبي علیه السلام دغه ټایم کې لمونځ لا نه و فرض شوی نو فرمایي وي چې زه رالم وایي چې ما وکته نو زما سورلی د مخې ته د جومات د ګیټ مخې ته سورلی تړلی شوی و د هغې نقش او قدمونه موجود او بیا مې چې وکته نو د انسانانو د خپو قدمونه موجود وی هلته کې فرمایي وی هلته کې د خپو د قدمونو نقشونه موجود وی ما وی زه څوک به راغلي مسافر به دا واقع بیا وروستو درته پته ولګېده نو فرمایي وی کله چې بره اسمانونو طرف ته روان شو نو نبی علیه الصلاة والسلام او جبرائیل علیه الصلاة والسلام سوار کیږي او ځي نو اسمانونو ته وخته روان شو اول اسمان ته چې ورسید نو په اول اسمان کې چې وکت یو بزرگ سړی سپینګیری سړی ناست دی سپینګیری سړی نو فرمایي وي مونږه ګیټ دروازه وټکوه
هغې د اسمان کې اوله دروازه ده، د هغې نوم د باب الحفیظ، حفیظ دروازه ده. فرمایي مونږ هغه وټکوله، وایي د هغې چې کوم نګران و، چوکیدار دی د هغې دروازې، نو هغه یو ملائک ده او د هغې نوم د اسماعیل علیه السلام. وایي هغې ما ته وویل چې مرحبا یا جبریل، څوک دي در سره؟ وی ما جبرائیل علیہ السلام ته وفرمایل، وی ما سره نبی علیہ السلام دی، وی مرحبا دی وی، ستاسو راتلک دل مبارک وی. ننوت نو چې وی کته یو بزرګ سړی، یو د هغه ځای نه بدبو راځي، نو دغه سپینګیری سړی په ژړا شي. وی ما جبرائیل علیہ السلام نه تپوس وکړ چې دا سړی دی څوک او دا څه کیفیت زه وینم؟ وی چې راته عرض یې وکړه چې د الله پیغمبره دا بابا آدم علیه السلام دی، دا سپینګیری، دا بوډا، دا بزرګ چې ناست دی. او د آخر طرف ته چې دا وګورې وخاندي، دا د مسلمانانو روحونه دي، دا خوشحاله شي او د هغې نه ښایسته خوشبوزي. الله دې زمونږ پکې نصیب وکړي. او د ګس طرف ته دا د کافرو روحونه دي، دا چې وله وګوري د آدم علیه السلام خو اولاد دی، نو دا چې وله وګوري خپل اولاد ته په ژړا شي چې بچو تاسو ولې ایمان نه راوړئ؟ دا بچی څومره خوږ دی. بیا د بچي نه لمسی څومره خوږي، د لمسي نه کړوسی څومره خوږي، د کړوسي نه کودی څومره خوږي. دا د هغه چا نه تپوس کوه چې د چا لمسي او کړوسي او کودي چا څومره خواږی. نو آدم علیه السلام به وژړل او چې ګس طرف ته به وکتل، وبه ژړل، ښي طرف ته به وکتل، خوشحاله به شو، مسکی به شو. وی بیا یې راته وفرمیل چې راځه چې بره ځو. وی جبرائیل علیه السلام سره دویم اسمان ته وختم. وی په هغې کې مې چې ولید یحیی علیه السلام. یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام زوی و، او دای په کمې بېدردۍ شهید کړی دی. دا ناشنا واقع ده، دغه چېرته ټیم و بیا به بیان کړم. نو بیا ورته یحیی علیه السلام ورته عرض کړي، ده واده نه و کړی، دنیا نه په ځوانۍ کې دا یو ظالم باچا شهید کړی و. نو ورته عرض کوي بالاخ صالح، ای زما صالح ورورا والنبی الصالح، ای زما نبی صالح ورورا، ستا دې راتګ او تا ته دې مرحبای. بیا فرمایي وی دریم اسمان ته لاړم، نبی علیه السلام یوسف علیه السلام ولید، او نبی علیه السلام فرمایي داسې ښایسته لکه څوارلسمه سپوږمۍ چې ښایسته، لیکن د هغې باوجود نبی علیه السلام د څوارلسمې سپوږمۍ نه هم زیات ښایسته و. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو شپه نبی علیه السلام د خپلې خیمې نه راووت. مفهوم مبارک یې داسې دی، وی چوغه یې اچولې وه او په هغه چوغه باندې سرې سرې لکیرې وې، او فرمایي وی دغه ټایم کې څوارلسمه سپوږمۍ په اسمان کې پوره وه، د شپې ټایم دی. وی ما به نبی علیه السلام ته مخامخ وکتل، بیا مې به سپوږمۍ ته وکتل، وی ما د حسن موازنه کوله چې آیا سپوږمۍ ښایسته ده او که نبی علیه السلام ښایسته دی. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي موازنه چې ما وکړه، قسم په الله زما پیغمبر د سپوږمۍ نه ښایسته و. دا د صحابو موازنه وه، او قسم په الله د نبی علیه السلام جماعت مبارک ته چې لاړ شي او سلام پې اچوي، قسم په الله انسان باندې ویښته ودرېږي. سړی وایي که د ویښته ما نه لاندې وبهېده
سړی وایي زه به سلام اچوم، ما ته پلانکي ویلي او زه به ښه په تیزه اچوم، قسم په لال ته به دا یاد تا ته مخې ته ودرېږي. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بس تا خوله به ودرېږي، خولې نه به د اواز بهر نه راوځي، سلام به کې خو ته به خپل اواز په خپل غوږ باندې هم وانه اوري. داسې مقام دی، الله دې زموږ ټولو نصیب کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د 14مې سپوږمۍ غوندې ښایسته و، وی د هغې نه مخکې لاړم په 4م اسمان کې مې ادریس علیه الصلاة والسلام وکت، وی د هغې نه چې مخکې لاړم په 5م اسمان کې مې هارون علیه الصلاة والسلام ولید چې ګیر چاپیر دی دا بنی اسرائیل بعضې مسلمانان هم پکې وو، هغې ته ګیر چاپیر ناستی او هارون علیه الصلاة والسلام ورته نصیحت کوي، د نصیحت خبرې وله کولې. نو 14مه سپاره کې تاسو اورېدلي دي چې هارون علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته نصیحت کوي چې ګورئ مه ځئ او کفر مه کوئ، او موسی علیه السلام تللی هغه به تورات راوړي او تاسو ګورئ کفر مه کوئ. نصیحت یې ورته کو قوم ته، هغه نصیحت الله ته دومره محبوب شه چې په 5م اسمان کې اوس هم خپل قوم ته لګیا دی او ګیر چاپیر وله کسان ناست دي او نصیحت وله کوي. او فرمایي وی 6م اسمان ته چې لاړم نو وی موسی علیه الصلاة والسلام مې ولید، وی موسی علیه الصلاة والسلام سره مې ملاقات وکړ. او 9م اسمان ته چې لاړم وی په 9م اسمان کې مې چې وقده نو یو نوراني قد واله ناست دی او قرصۍ د سونې ده او په هغې باندې تشریف فرما دی یو سړی، او د هغې نه مې چې وکته نږدې بعضې خلق ورسره سپین شکل کې ناست دي، بعضې خلق څه سپین دي او څه تور دي، هغه ورسره ګیر چاپیر ناست دي. او دې دا توروالي کسانو نه یو کس راوځي نو 3 قسمه نهرونه دي. اول نهر ته فرمایي وی نهر رحمت الهي ورته وایي، وی هغه ته یو کس ورکوشي او چې ترې راوځي نو هغه لږ توروالی تیم لږ تلی لږ پې ورباندې وي، وی بیا چې ورکوشي بل نهر وي هغې ته مغفرت الهي وایي، هغې ته ورکوشي چې لږ توروالی تې هلته تلي لږ تې په دې کې لاړ شي، وی بیا 3م نهر ته دا کسان کوشي وی هغې ته طهور وایي، پاکوالي والا نهر، وی چې په هغې کې ورغوپه شي چې د هغې نه راوځي پړکېدونکي راوځي. وی ما ورته وفرمایل یا جبریل ما هذا دا څوک دي؟ وی ما ته وفرمایل وی دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی چې ناست دی، دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی چې ناست دی، او دغه خلک چې کم راځي ګیر چاپیر او دغسې په نهر کې غوطي وي او بیا راوځي دا د ده اولاد دی، هغه اولاد دی چې ګناهګار دي، مسلمانان دي خو ګناهګار دي. الله پاک ول په دې 3 غوطو نهرونو غوطي ورکړي، هغه لږ ګناهونه هم ته الله دلته صفا کړي. نو بیا به قیامت په ورځ مونږ اورېدلي د علماو نه بیا راوباسي همداسې بیا الله ذات کړي او په دې نهر کې به غوپه ورکړي او تک سپین به یې راوباسي او جنت ته به یې داخل کړي. نو بیا سدرة المنتهی ته وځي، دا د اسمانونو نه بره مقام دی. فرمایي وی د هغې څانګې چې دي هغه د اوسپنو دي، یعنې اوسپنې مطلب د سونې دي، او د هغې میوې هغه د زبرجدو دي، د هغې ونې میوې د زبرجدو دي. نبی علیه السلام فرمایي وی هلته ملائکو د الله تسبیح ویله او داسې تسبیح یې ویله چې په ما باندې هیبت راغی. وی زه دغه ځای نه روان شو، وی جبرائیل علیه السلام هلته ودرېد،
وی ما ته یې عرض وکړو چې د الله پیغمبره بره زه نشم تلی که زه د سدرة المنتهی نه د ویښته برابر اخوا لاړم زه به اور والم زه به اوس وزیږم هغه ورته بل کتاب لیکلی دي وی جبرائیل علیه السلام ورته عرض کوي د الله پیغمبره داسې مقام دی وی یو ځل زه الله رب العزت ته په دې خپل عمر کې یو ځل د خپل حد نه زیات ورنږدې شومه چې زما او د رب کریم په منځ کې 80,000 پردې وې او د هغه د 80,000 پردو باوجود وی قریبه دا وی چې زما وزرو اور اخیستی وی او دغه درنا والا نور دغه 80,000 پردې د نور دام نبی علیہ السلام کراس کړي دي او رب کریم ته تللی دی او د نبی علیہ السلام سنت به څومره خواږی یا کله چې ورځي زکریا رحمه الله خپل کتاب کې لیکلي فضایل حج کې وی کله چې عرش ته ورغی نو نبی علیہ السلام پاڼې مبارکې ایستلې وره د هر پیغمبر خپله مرتبه کله چې کوی تور ته موسی علیہ السلام زی نو الله پاک ورته په 14مه سپاره کې فرمایي فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوا ای زما پیغمبره پاڼې دي وباسه ته پاک ځای ته راغلی بیت المقدس کوی تور غر ته اوس هم چې هلته ګورې لاړ شي پاڼې به وباسي پیغمبر ته حکم ورته نه وباسي بعضې خلک په ویډیوګانو کې به تاسو ګورئ بعضې خلک اوس هم خیږي او چپړې او بوټان یې په خپو کړي کوی تور ته خیږي وخیږه خو چې کم پاک ځای کې موسی علیه السلام هلته یې وباسه غر دی وخیږه خو هغه حدود ځای کې هلته پاڼې وباسه نو نبی علیه السلام چې کله عرش ته لاړو وی الله پاک نبی علیہ السلام چپڑی مبارک یوباسی وی اللہ پاک و تو فرمائل اے زما حبیبہ پڑی مو باسا ستا پڑو پاوری چه دا کم خور لگی دلی دا ما تا تقبل عرش نزیات محبوب دا سرد پڑو راز پا عرش باندی علماء فرمائی وی نبی علیہ السلام چه دا کم وجود مبارک پا دی خور پوری لگی دلی پا مسجد نبوی کی دفن دے وی دغا خورا اللہ رب العزت تا چه دا پانو خورا دا دغا پانو خورا خو پریگ دا چه دا خپل عرش نا اللہ تا دا نبی علیہ السلام دا وجود پوری لگی دلی خورا دام اللہ تا دا ہر سن غورا دا دا پا سمرا قیمتی دا خورا دا سی پیغمبر امتیانی لیکن مونږ د پیغمبر علیہ السلام اغا امت خپل نک د نبی علیہ السلام سنت مزان پر زما واده څنګه زما ګیره څنګه زما سنت څنګه زما غم څنګه زما پروغ رموټ ز 15 وخت موز ولې ونه کم نبی علیہ السلام ته فرمای دا یو خبره د لکم واوري وی نبی علیہ السلام که موقع و انشاءالله آینده جمعه و بیا خبری وکړو خو دا یو خبره قیمتي ګڼم ځکه یې درته کومه وی نبی علیہ السلام چې کله الله سره ملاقات وکړو خبرې ډېرې دي انده جو به ویم انشاءالله نو دا یو خبره ده اوس کوم وی نبی علیہ السلام الله ته عرض وکړو چې یا الله زما د امت هغه حساب د قیامت په ورځ ما تراکا ما ته سپورت کا زکا چې زما د امتی هغه ګناهونه چرته بل امت ته ښکاره نشي مسلمانه داسې خوږ پیغمبر چرته نور امتونه زما د امت ګناهونه ونه ګوري یا الله ما ته حواله که د دې حساب او بیا وتا دغه چې عرض وک وی زکه وی لورو خلق امتونو ته به زما د امت غیبونه ښکاره شي الله پاک ورته څه فرمایي
زما حبیب خفه کېږه ما زه به ستا د امت داسې حساب وکړمه چې هغه عیبونه به یې زه تا ته هم ښکاره نه کړم ته خفه کېږه ما خو زه د خپل بنده نه ډېره ګیله کوم زه دله روزي ورکوم دا زما عبادت نه کوي اوس الله پاک قرش الله پاک پت اوس فرمایي زه خپل بنده ته روزي ورکوم زما عبادت نه کوي الله فرمایي زه په ده باندې د یوې ورځې عبادت یو ورځ کوم د 2 ورځو عبادت د باندې ما په یو ورځ نه دی فرض کړی لیکن دا زمانه پورا د یو کال رزق غواړي زه وله ورکوم خو دا زما د یو ورځ عبادت نه کوي او بیا فرمایي الله پاک وته وی ګوره د عبادت حقدار زه یم خو زما بنده زما سره په عبادت کې نور خلک شریکوي او بیا ورته الله فرمایي وی زما بنده چې ګناهونه وکړي زه ملائکو ته د دې شکوه نه کومه زه د دې خلاف خبرې نه کوم خپلو ملائکو ته چې ګوره زما بنده دې زما خلاف کار کوي او دا زما بنده شپه ورځ چې زه په ده باندې امتحان راولم مصیبت او رزق پې تنګ کم بیماری پې راولم دا شپه ورځ بیا زما خلاف شکوې کې زما مخلوق ته څه عجیبې خبرې دي څه ناشنا خبرې دي مسلمانه ما ورته دومره پرېوتو زما او ستا خو هغه مقام دی دا خبرې مخې ته کیدو ځان ته قسم دی چې دا مې کتل او مې جاړل چې یا الله مونږ څه ونه کړل نو الله رب العزت دې مونږ او تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام سره په حقیقت کې مینه پیدا کړي انشاءالله که بیا وخت بیا به انشاءالله لور وایو چې نبی علیه الصلاة والسلام د جنت او د جهنم چې سیل کړی دی په هغې کې څه وعیداتو او کمو خلقو دپاره که ښه پکې وو الله دې زموږ نصیب کړي او که بد وي الله دې موږ او تاسو بچ کړي دعا وکړو بس تاسو دعاګانې وې او حرمینو شریفینو ته لاړم قسم دی که زه هېڅ شی یم زه ډېر ګناهګار یم دا بس تاسو دعاګانې وې او الله پاک راته وښوده او ټولو ته مې دعا هم کړې ده ما یا الله چې څوک نه دي راغلي ته یې راولې او یا الله چې څوک راغلي یا الله سره زما یې بار بوځې او ریاض الجنت کې څوک په مشکله ورځي هغه عیب به جوړې خو دا ستاسو دعاګانې وې 2 ورځې ورغلی یم یو ورځ هم ورغلم په 3 تاریخ او په 4 تاریخ بیا ورغلم او بس عربیان تلو او زما موبایل په 3 تاریخونه قطو ماته وي تقدم یا شیخ بزم ورمخکې شم روان شم او ورغلم او 2 رکعاته په ریاض الجنت کې مې صرف د مقتدیانو تاسو دپاره کړي 6 رکعات مې په اوله ورځ کړي 10 رکعات مې په بله ورځ او 2 رکعاته مې صرف د مقتدیانو د ټولو دپاره کړي او په نبی علیه الصلاة والسلام به غالبا 3-4 کرتې د ټولو مقتدیانو سلام اچولی و ما یا الله څوک به رانه پاتې کېږي بعضې نومونه به نه راځي نو بس ما به وي چې یا الله چې ما پسې چا مونځ کړی کم مې شاګردان دي که یو ورځ که یو ټیم یې راپسې کړي یا الله د ټولو طرف نه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وسلم زما د ټولو مقتدیانو شاګردانو طرف نه سلام نو بس الله پاک خو په نیت پوهېږي که نه نو دغه مې کړي هر څه خو تاسو به اوس داسې کوئ چې ما ته به اوس بیا دعاګانې کوي چې الله مې بیا بوځي د روجې ته 3 میاشتو ویزه ده هلته چې راتلم یو کس راته وایي استاد غارې سور ته ځو ما ورته ومې غارې سور ته نه ځم ما ته ویل ولې نه ځې نو ما چې کله سړی هغه ځای کې ټول کارونه کوي چې بیا راځي نه نو ما زه چې اوس لاړ شم خو ټول کارونه به پوره کړم نو بیا به راځم ناسې نه چې الله مې نه راغواړي دا یو په قصدن پرېږدم چې بیا مې الله راوغواړي نو ډېر ښایسته ځای دی الله پاک دې ټولو ته نصیب کړي او الله پاک دې موږ او تاسو بار بوځي دغه ځای تعریف که زه اوس شروع کړم نو هغه زه نشم بیانولی او قسم دې تاسو به دا وایئ چېرې ما به خپله ویل چې حاجي صاحب به څوک راغلو هغه به دا خبرې کولې که نه ما وی دا ریاکاري کوي خو قسم دی چې هغه د زړه بړاز نو زه اوس وایم چې شروع درته وکړم او بس ښودلې ټیم دی ستاسو کارونه نو الله پاک دې وله ټول مسلمانان بوځي